السلام علیکم قدرمندو سید ورکزی او زل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمندو بلها شور هم د ایم ایچ تایک وانډو چې کوم اکیډمي د کوهاټ کې څنګه په دې اکیډمي باندې موږ مخکې هم یو خبرونه تر سره کړې او په خبرونه کې تاسو هغه کتلی چې د اکیډمي کوم سټوډنټانو خوش راغلی څنګه چې د کلاسونو پروموشن کیږي بل ته هغوی ته انعامات ملاویږي داسې دوی خپل بیلټ پروموشن و ایم پی ایس هم ځان سره کېنولې دوی سره تاسو خبرې اترې کوم دا اړخ ما سره د اکیډمي چې کوم هیډ دی مرتضی صاحب د سره تاسو خبرې اترې کوم چې در سره شریکوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرتضی صاحب ټول ناولنې خو دا راته ووایه چې په دې اکیډمي کې تاسو سره سټوډنټان وغیره او تاسو دا گیم د کوم وخت نه شروع کړی د خپلې خبرې چې په وړو الفاظو کې رابندې کتونکو سره شریک. ما خو تایک وانډو 1982 نه سٹارټ کړی دی اور تقریبا اوسه پورې الحمدلله زه کنټینیوسلی دا گیم کوم اور خلکو ته خیم پورا پاکستان کے ٹیکنیکل لحاظ بنے زه خیم اور مطلب باقی اخلاقیات و مبارک نو ما نہ صرف دا اکیڈمی بلکہ پورے صوبے کے ما دا تایک وانڈو پروموٹ کرے دے نہ صرف صوبہ بلکہ پاکستان نے والپنزل پاکستان جنرل سیکٹری ہم اور پاکستان ریفری چیئرمین ہم اور فرسٹ کلاس انٹرنیشنل ریفری ہم. په کوهاټ کې دا اولنې بیلټ پروموشن دی کنه د مخ کې شوی نو کافی دا خو تقریبا یو 10 کاله 15 کاله شو ته بیلټ پروموشن پروګرامز کیږي کنټینیوسلی. د کوهاټ چې کوم ینګر دي سټوډنټان ماشاءالله وخت نه بل ته سیوا کیږي زیاتېږي خدا سينور کم ځوانان دي چې هغه ور سره شوق لري راتلای نه خپل فاینانشل سپورټ د وجه یا د دې شنه لري دي شوق ور سره لري ورته معلومات نه وي هغه خلکو د خپل طرف نه پیغام وای. بالکل موږ هغه کوشش ته زموږ کوهاټ کې مختلف ځایونو کې دا شی لګیا اکیډمي نه جوړو لکه څنګه اوس موږ جرما کې کولاو کا داسې دا کی ډی اے کې شو دنه علاوه پنډي روډ باندې شو جنگل خیل کې نن شو اور ورسره سلیمان طلاب غاڼې مو کوشش دې صدا اکیډمي کولاوي شي ویل زموږ سره التا کې د التا کسان سینیئر بلیک بیلټ شو نو ان شاء الله دا بسالتا کولوي خلکو ته آسانی وي اور دې گیم نه مستفیض کیږي ان شاء الله. مهرباني او قدرمندو د اکیډمي چې کوم هډ مرتضی صاحب د خبرې ته تاسو واورئ خو ایم پی ایس صاحب سره موجود دی چې نوجوان طبقه سره ډېر کوپریټیو هم دی نوجوان طبقه سره خو کوپریشن ستي الله بنگش صاحب آی ټی منسٹر هم دی د سره تاسو خبرې اترې کومه په اوریدو کې دا راځي زه خدا واورم چې ایم پی ایس خپل هم د دې گیم سټوډنټ پاتې شوی دی په دې اکیډمي کې آیا دا اوس هم دا گیم کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایم پی ایس ټول ناول دا راته ووایه چې څنګه ما دا واورېدل چې ایم پی ایس په خپل هم د دې اکیډمي سټوډنټ پاتې شوی دی تاسو اوس هم د دې گیم سره تړاو لرئ که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر مهرباني. زه تقریبا 1998 کې مرتضی صاحب د تایک وانډو شاګرد یم اور نیشنل گیمز هم کړي دي اور بلاش ایونټس کې ما حصہ اخیستی دی اور بلیک بیلټ یم. مطلب که څوک یو نیم سوچ لري نو سوچ نه لري ګوره ایم پی ایس اوس هم ټیټ دی فټ دی او په فایټ کې ریډي دی. بیسیکلی دا گیم څه دی دا گیم یو خو داسې گیم ده چې دا یو خو تا سیلف ډیفینس لپاره دی دویم دا تا د فټنس لپاره دی دریم دا دې لپاره دی چې تا څومره مطلب فزیکلی ته فټ نو ته منټلی فټ اور تا نور څومره ایکټیویټیز نو هغه ته دې طریقې سره کوي نو دا تایک وانډو بیسیکلی یو انټرنیشنل گیم ده او اولمپک کې شامل ده اور ماشاءالله پاکستان کې ډېر پاکستانیان چې دي نو هغه سره شامل دي اور مو فخر دی مرتضی صاحب د مو انټرنیشنل ریفریم ده اور د دې فیډریشن هم خاص غړی دی اور مطلب ډېر ښه طریقې سره د تایک وانډو. سر جی یو بله پوښتنه کومه د وطن منډې درډې چې کومې دي هغه هم ډېرې دي په تاسو باندې مکمل بلها مصروفیات دي د دې باوجود تاسو خپل پریکټس جاري ساتئ که نه؟ د گیم داسې دی چې یو ځل خو زه کله پلیئر پاتې وي نو ته هغه ته ریګولر فټنس اسم ضروري وي او مو لا د سیاسي کم لایف ته نو د کیم فټنس ډېر زیات ضروري وي نو ټایم داسې ما خپل کور کې مطلب پېښور کې کوهاټ کې ما خپل کور کې خپل جیم دی اور مطلب دا زه خپل ریګولر خپل پریکټس کې کوم اور دا وجه دا دی چې مو د باغ دوړم چې دوړه ډېر کو نو هغه صرف دا یې پریکټس مو. اخیرا پوښتنه کوم د خپرونې اختتام هم کوم چې تاسو بلها مصروفیاتو باوجود تاسو خپل پریکټس لا تر اوسه هم جاري ساتئ داسې ځوانان چې هغه په کلو کې فارغ ناست وي نن سبا چې کومې منشیات زیات شوي دي دې اړخ ته هغوی سوچ کوي آیا بهتر نه دی چې هغه خلک هم کم یو هم داسې گیم وي نه کې صرف دا تایک وانډو کم یو گیم چې هغوی سره لګاو ساتي خپل پریکټس هغوی چې کومې منډې درډې وي هغه جاري ساتي؟ داسې ده د مو پرایم منسټر صاحب او د مو صوبایي حکومت
مو ټوټلی فوکس په گیم دی مطلب گیم ایکټیویټیز باندې دی هغه تایک وانډو دی هغه کرکټ دی هغه هاکی دی ریسنټلی تاسو به وزټ کړی وي مو د کوهاټ سپورټ سټیډیم هر قسم گیمز ورکې مو کړی دي مطلب هر وډ کې راتلی شي د مودي پر وګ څو وډ کې غلط ایکټیویټیز نه پوزټیو ایکټیویټیز شامل دي مرتضی سے بولای دا کېډی اکیډمي دا په میونسپل کوهاټ اکیډمي دا په جرمه کې اکیډمي دا په ځنګلو کې اکیډمي دا ودي هر اکیډمي کې څوره وډ کې سدي نو هغه خپل ریګولر پریکټس کې نو غلط ایکټیویټیز نه مني خپل گیمز کې نو دا پیغام ورکوم څوره د مو ینګسټرز دي نوجوان دي یو حکومت ګوره پرون یو بل ډیسیژن واخیستو ډېر ښه ډیسیژن څه په هر ضلع کې به جوان مرکز جوړي وسکه هغه جوان مرکز دادي هغه جوان مرکز کې به د یوت لپاره انډور ایکټیویټیز هغه لپاره نور څوره ریکرییشنل ایکټیویټیز دي هغه لپاره د جاب پورټلز هر یو شی به یو جوان مرکز کې ورته شاغا ویدی دی وجه مطلب جوان مو انګیج کوم مزید څوره نوجوان مو لا انګیج وي هغه خپل د مایند یو طرف ته وي هغه ټیکنالوژي باندې یا هغه سپورټس باندې نو مو اردو طرف ته نوجوان انګیج وسوسو ستلو اواز سره دای غلط ایکټیویټیز نه د مانی وي د پوزټیو ورچی ز پوزټیو ایکټیویټی سورم گئی ملک ته په फायदा ورکړي سر جی تقریبا چې تاسو اوسم لا چرګوټي ازوان یا د دې مین وجه دا چې تاسو پریکټس جاری دی پریکټس ګورا پریکټس سورم ته پریکټس کې نو تا مطلب تا فزیکلی فټنس سورم وی نو ته هغه چیز الله پاک زندگی خو الله پاک ورکو خو ته لکه ریګولر مو پرایم منسٹر عمران خان خبره 75 سال د ورځې خو فټ دا نو مو انده یو ټول دا چې بھائی خلک یې زیرا ورزش ضروری ہے نو ورزش دې لپاره ضروری ہے چې ته یو فټ پوي اور مطلب مختبه زه مهرباني کوم سر جی قدرمندو د ایم پی صاحب خبره اترم تاسو اورئ د اکیډمي چې کم مشر دی هډ هغه خبرم تاسو اورئ دی واقعي ورزش زمونږه ژوندۍ د لپاره زمونږ صحت د لپاره ډیر زیات بلها ضروری دی نه کې صرف تایکوانډو کم داسې گیم چې هغه د ورزش د لپاره ښه ثابت کیږي هغه سره خپل لگاو ساتي کیمرامین الیاس فریدی سره راکې اجازه دلوي الله پامان